نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د رب العالمین په خصوصي فضل کرم توفیق اور احسان سره د سورة المائده ترجمه مختصر تفسیر هغه اختتام ته رسیدلی دی. رب العالمین دی په خپل دربار کې قبول کړي، امین. نن به ان شاء الله العزیز د قرآن د دویم حصې آغاز بکو د سورة الانعام نه. دا مکی سورت دی، مخکې د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نازل شوی دی. په قرآن کې د دې سورت نمبر 9 دی او دا سورت نازل شوی دی په 55 نمبر باندې. دې ته انعام ځکه ویل کېږي، انعام معنی د څاروي، ډنګر او د هغوی ذکر په دې سورت کې دی. د هغې وجې نه د ټول سورت نوم انعام ایښودی شوی دی. په دې کې به درې بنیادي عقیدې بیانېږي: توحید دے، رسالت دے او قیامت. د مشرکینو د ناکارا عقیدو تردید دے، خاص کر کے شرک اعتقادی فعلی او شرک فی التصرف. د مشرکینو د طرفنا چې کوم شبهات دی، کوم سوالات دی، د هغې ډېر ښکلي جوابات. مرکزی مضمون عنوان د دې صورت هغه ربوبیت دی، یعنی د ذرې ذرې او د پوره کائنات تربیت کون کے، خپل حد ته رسون کے، کمال ته رسون کے، او د ټولو خالق مالک صرف یو الله دی. ټول تعریفونه د خدای توب، د معبود والی، د خالق والی، د مالک والی، د رازق والی، هغه صرف د یو الله د پاره دی. دا د دې صورت دعوه ده. د هرې دعوی د ثابت کولو د پاره دلایل وي. دلیل دا په طور د ثبوت هغه شیز ته ویلی کېږي چې په کوم سره دعوه ثابتېږي. بیا دلایل درې دي. یو قسم دلایل ته عقلي دلایل ویلی کېږي او دا هغه دلایل دي چې د دې تعلق د عقل سره وي. لکه اسمانونو ته لکه وګورئ، ځمکې ته وګورئ، دا چا پیدا کړي دي؟ د دې پیدا کولو والا څوک دی؟ نو چا کې چې عقل وي هغه به در سره دا خبره خامخا مني چې الله دی. دویم قسم دلایل نقلیه دي. دا هغه دلایل دي چې زمونږ نه مخکې کومه زمانه وه، هغوی کې څومره نیکان خلق تیر شوي دي، انبیا تیر شوي دي، اولیا تیر شوي دي، او څومره اسماني کتابونه دي. د هغوی نه یو دلیل راخیستل او په هغې سره به هغه دعوه ثابتول، دې ته نقلي دلیل ویلی کېږي. وحي دلایل دا هغه دلایل دي چې د کومې خبرې نسبت الله طرف ته وشي چې دا الله ویلی دی. طریقې د تبلیغ چې په څه طریقه به تاسو دغه د الله مخلوق ته د الله پیغام رسوئ. ابو اسحاق رحمهم الله فرمایي په دې صورت کې د توحید ټول اصول او قواعد هغه بیان شوي دي. د مخکینی صورت سره ربط مخکې صورت کې ذکر و چې کوم شیزونه الله حلال کړي دي هغه ستاسو دپاره حلال دي، کوم الله حرام کړي دي هغه ستاسو دپاره حرام. دغه شانتې ردو په ټولو اقسامو د شرک باندې، په مشرکینو باندې، په شرک اعتقادي فعلی چې څومره اقسام دي. او په دې صورت کې مسله د توحید، رسالت او آخرت بیانېږي او رد دی په اقسامو د شرک باندې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کو د سورة الانعام د تلاوت، لفظی ترجمه او د اهم مقاماتو د مختصر تفسیر او د اهم مسائلو او په نوم د خاص الله باندې ډیر مهربان دی او زیات رحم کوونکی دی. الحمد، ټول صفتونه د خدای توب، ټول تعریفونه د معبود، لله خاص الله لردی. دعوه شو. دغه دعوی دپاره دلیل عقلی بیانیږي. الذي الله هغه ذات دی، خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه، والارض او ځمکه. شته دی د الله نه علاوه څوک پیدا کولو والا؟ بالکل نشته دی. خالق الله دی. وجعل الظلمات او پیدا کړي دي تیاری و نور او رڼا. د کومې تیاری چې راځي او د کومې رڼا. شته دی د الله نه علاوه څوک پیدا کولو والا؟ نشته دی.
ظلمات کې اشارې دي چې د ګمراهۍ دپاره لارې ګورې ډېرې دي او نور دا مفرد دی دې کې اشاره ده چې د هدایت دپاره لار یوه ده او هغه دین اسلام دی هغه صراط مستقیم دی نو پس د دې دلایلو نه پکار دا ده چې تاسو په الله باندې ایمان راوړئ ثم الذین بیا هم هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی بربهم د رب خپل سره یعدلون نور خلق برابروي او د الله سره څوک هم برابر نشته دی لا شریک ذات او بله معنی دا هم ده د دې دلایلو باوجود هغوی ایمان نه راوړي اعراض کوي او مخ اړوي هو الذي او هغه الله هغه ذات دی خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی من طین د خټې نه ستاسو اصل او ماده دا د خټې نه ده لکه څنګه چې د آدم علیه السلام په باره کې راځي یا د پوره انسانانو غذا او خوراک هغه د خاورې نه دی دغه خاورې نه خوراک پیدا کیږي بیا دغه خوراک خوړلی کیږي د هغې نه وینه بیا د هغه وینې نه نطفه او د هغه نطفې نه بیا الله تاسو پیدا کوي ثم قضا بیا یې مقرر کړې ده اجلا یوه نیټه دلته د مراد نیټه د مرګ هر انسان ته به مرګ راځي ډېر آبادو و نن نشته دی موږ په نمبر کې یو والله اعلم چې کله مرګ به راځي لہذا هر وخت تیار اوسئ واجل مسمى او یوه نیټه ده بله مقرر شوي دین مراد دوباره ژوندون دی دین مراد قیامت دی عنده د هغه سره دغه به کله راځي نو علم د هغې د راتلو صرف الله سره دی ثم انتم بیا هم تاسو تمترون شک کوئ په راتلو د دغه قیامت کې جګړې کوئ اختلاف کوئ په راتلو د دغه قیامت کې وهو الله او صرف الله دی معبود برحق او متصرف فی السماوات په اسمانونو کې وفي الارض او په ځمکه کې یعلم پوهیږي هغه سرکم په پټو ستاسو په پټو حالاتو ستاسو باندې هم وجهرکم او په ښکاره ستاسو کوم چې ستاسو ښکاره حالات دي په هغې هم پوهیږي ويعلم او پوهیږي ما په هغه څه باندې تکسبون چې تاسو یې کوئ کوم اعمال تاسو کوئ پړه کې تاسو کوم څه راولئ په دغه ټولو باندې رب العالمین خبر دی پوهیږي دا خلک ایمان نه راوړي د ضد او د عناد د وجې نه راوړي وما تأتيهم او نرازي دوی ته من آیة سنخه من آیات ربهم دنخو درب خپلنا الا مگر کانو دوی عنها دهغنا معرضین اعراض کون کیوی مخت اڑی پکار خدا دا چې دوی ایمان راوڑے وے د ضد د وجنا عناد د وجنا او غفلت د وجنا دوی اعراض او د هغوی د پاره مثالونه هم شته دي فقد پس یقینا کذبوا دروغجن گنلیو دوی بالحق حق لرا لما هر کلا جاءهم چراغ ورتا حق ورترا ورسیدو اغوی ونمانا حق نه مراد قرآن هم کې دیشی حق نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کې دیشی د هغوی د انجام طرف ته وسی اشاره ده فسوف پس ډیر ضربا یأتیهم راشد ویت انباء خبر ما د هغه چا کانو به یستهزئون چې دوی با ورپورې ټوقې کولې او د څه قومونو حالات بیا وګورئ چې د هغوی انجام څه شو عادیان سمودیان چې د هغوی واقعات قرآن ذکر کړي دي الم یرو آیا نګوري دوی کم اهلکنا چې څومره هلاک کړي دي من ډیر هلاک کړي دي من قبل مخکې د دوی نه من قرن قومونه ډیر مکناهم چې طاقت ورکړی وو مونږه هغوی ته فی الارض په ځمکه کې ما لم نمکن لکم
دومره چې نامو درکړی دی هغه قوت او هغه طاقت تاسو ته وارسلنا او رالیږلي وو موږ السماء بارانونو لرا راورولی وو موږ بارانونه علیهم پاغوی باندې مدرارا شبی شبی پرلپسې په قدر د ضرورت حاجت وجعلنا الانهار وګرځولي وو موږ نهرونه تجري چې بهېدل به من تحتهم لاندې د هغوی نه د هغوی په اختیار کې وو یا د هغوی باغونو نه لاندې د هغوی د کورونو نه لاندې به بهېدل الله تعالی ورته مادي قوت ورکړی وسایل ورته ورکړي وو مال دولت ورته ورکړی وو لیکن د هغوی سره ایمان نو شرک کې مبتلا شو کفر کې مبتلا شو فاهلکناهم نو هلاک کړل موږ هغوی الله په چا باندې ظلم نه کوي زیاتې نه کوي ولې هلاک کړل بذنوبهم په سبب د ګناهونو د هغوی گناهونو نه مراد کفر شرک او نور گناهونو کې مبتلا شو وانشأنا او پیدا کړل من بعدهم رستو د هغوینا رستو د هلاک کولو د هغوینا قرنا آخرین قومنا نور د هغوی په هلاکت سره ودانې باندې کوم فرق را نغی نظام کوم متاثر نشو څنګه چې مخکې و هغه شانتې اوس هم دی لیکن لوی دلیل دی لپاره د هغه کسانو چې ځان نه پیژني که زه نه یم نو څه به کېږي که پلانکی نه یې نو څه به کېږي هلکه که ته نه یې پلانکی نه یې بیا به هم دا نظام چلیږي ځان دپاره د آخرت سوچ او فکر وکړه لوی لوی قومونه الله هلاک کړل بیا هم نظام چلیږي د مشرکینو د درې شبهاتو د درې سوالاتو جوابات حدیث کې راځي د مکې بعضو مشرکانو به ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به مطالبه کوله یو کتاب د اسمان نه راوړی چې څلور فرشتې ورسره زمونږ مخکې گواهي هم وکړي او دا وایي چې بېشک دا د الله تعالی د طرف نه رالیږلی شوی دی نو موږ به ایمان راوړو بعضو به دا ویل چې تر هغې پورې موږ ایمان نه راوړو تر څو چې دا واقعه موږ په خپلو سترګو باندې وګورو چې تاسو اسمان ته وخیږئ یو خط راوړئ او په هغې کې باقاعده زما نوم لیکلی شوی وي نو بیا به زه ستاسو تصدیق وکړم نو هغوی به قسمه قسم اعتراضات کول سوالات به کول چې په ضد او عناد باندې به هغه مشتملو نو که چرته دغه شانتې څنګه چې دوی وی دوی ته دا کتاب راوړلی شوی نو بیا به هم دوی ایمان نه راوړی ولو نزلنا او کچری نازل کړی وی موږ علیک په تا باندې کتاب فی قرطاس په کاغذ کې او دغه کتاب ورته تاسو راوړی وی فلمسوه او لګولی وی دوی هغې سره بأیدیهم لاسونه خپل او دغه کتاب دوی خپل لاسونو کې راخیستلی وی کتلی وی لیدلی وی نو بیا هم دوی ایمان نه راوړو لقال الذین خامخا ویلی به وی هغې کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی ان هذا چې نه دی دا الا سحر مبین مگر جادو ښکارا دویم اعتراض د هغوی چې فرشته در سره ولې نه راځي چې موږ یې وینو موږ ورسره خبرې وکړو زموږ سره خبرې وکړي نو د هغې جواب دا دی که چرې فرشته راشي مشرکین یې ویني او خبرې ورله هم واوري نو بیا هم دوی ایمان نه راوړي نو که چرې ایمان را نه وړي نو فوراً به دوی هلاک کړی شي او دې ته به مهلت میلاو نه شي ځکه چې دوی مطالبه وکړه او مخکې نه مثالونه موجود دي کله چې یو قوم مطالبه کړې ده او بیا ایمان نه دی راوړی الله هلاک کړي وقالو او وایي دوی لولا انزل ولې را ونه لیږلی شو علیه په ده باندې ملکون فرشته هغې جواب دی ولو انزلنا او کچرې نازل کړي وې موږ ملکن فرشته او بیا دوی ایمان نه وی راوړی لقضی الامر نو خامخا فیصله به کړی شوې وې د کار د دوی په دوی باندې بیا عذاب راغلی وی ثم لا ينظرون او بیا به دوی ته مهلت نه وی ورکړی شوې د درېمې شبهې او د سوال جواب چې موږ ته د پیغمبر د بشر په ځای باندې فرشته ولې نه راځي نو د هغې جواب دا دی که چرې الله تعالی فرشته راولیږي
نو خامخا هغه ته به شکل او صورت د بشر ورکوي، ځکه د فرشتي او د ملائکې لیدل د عوامو دپاره دا قابل برداشت نه دي. نو خامخا په شکل او صورت د انسان کې به راتلی، نو دوی به بیا هم هغه اشتباه کولی او بیا به هم هغه خبره کولی. ولو جعلناه او کچرې جوړه کړې وې موږ دا رسول ملکن فرشته، لجعلناه نو خامخا جوړه کړې به وې موږ هغې لره رجلا په شکل او صورت د یو سړي، وللبسنا او خامخا شک به مو راوستی وې علیهم په دوی باندې ما هغه یلبسون کوم شک چې کوي دوی وسه. تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. ولقد استهزئ او یقینا ټوکې کړې شوي وي برسول په ډېرو پیغمبرانو پورې من قبلک مخکې ستا نه، نو هغوی صبر وکړه، تاسو هم صبر وکئ. څنګه انجام چې د هغه دشمنانو تکذیب کوونکو ټوکو کوونکو هغه انجام به د دوی هم وي. فحاق بالذین نو چاپیر شو په هغې کسانو پورې سخرو چې ټوکې کړې وي منهم د دوی نه ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې دوی ور پورې ټوکې کولې.